نو اوس بین الاقوامي ادارو یو نوی قانون راوسته چې پاکستان د ګرې لیسټ ته د وتلو دپاره په هغې قانون باندې عمل درآمد وکړي نو پاکستان به د ګرې لیسټ نه وځي او دا به د دنیا په خوشحاله ملکونو کې شامل شي او ترقي پذیر ملکونو کې به شامل شي د هغې شاملېدو دپاره د هغه ړنبې شرط او د ختم نبوت قانون ختمول دي دویم شرط تمام پاکستان مدرسې هغه په سرکاري تحویل کې د اخیستلو طریقه ده دریم شرط د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر او محراب هغه خپل لاس ته د اخیستلو سازش شروع دی دا خبره کوي چې د تاڼې نه به لیکلې خطبه راځي او امام صاحب به هغه وي د وزارت نه به راځي او که امام د هغې نه مخکې وروستو یو خبره وکړه نو بس امام به په هغې ټیم ګرفتاریږي دا جیلونه او دا سلاخونه او دا تاڼې او دا دغه جوړ مونږ دپاره دي مونږه د جمعیت علما اسلام قیادت کارکن دا د عهد کړی دی چې کله نه د جمعیت علما اسلام کارکن په یو کاغذ دستخط وکړه د رکن تازه په کاغذ دستخط وکړه نو دا د الله تعالی سره وعده وکړه چې زه د اسلامي قانون دپاره که په دې ملک کې په دې نړۍ کې څه قسمه قرباني راځي دا به زه کوم انشاءالله که هغه قرباني زما د سري او که د تني او که د مالي او که د جاني نو لہذا د دغه ټولو معاملاتو ته رکاوټ په دې ټیم کې جمعیت علما اسلام قیادت دی